په ظاهر باندې خو منافقان هم د حضور علیه السلام پس سب کې ولاړو پیغمبر علیه السلام پس د منځونه کول عبد الله ابن ابي بن سلول خپل پټکې به والو پټکې تاسو جمعه تازه ټوپۍ ماچو د جمعې په منځ کې مسارتور سرګرځي به خوندو عبد الله ابن ابي بن سلول د منافقانو سردار دی لیکن خپل غټ پټکې به والو عبد الله ابن ابي بن سلول په حضور علیه السلام سره جهاد لکلو عبد الله ابن ابي بن سلول پر روجین نیولې پیغمبر علیه السلام په سبجوخ ولاو دي ځکه موږ به کوموز لیکن دن نزلت ته ایمان نه کوس کړي ایمان چې کله مردار شو نو د مردارو دونه مخکې وصیت کوي زوته ویلار بشو د پیغمبر علیه السلام کمیس په مال راوړي او هغه کمیس په ماته د کفن په تور واچي کې دې شي چې الله مې په دې بخنور خو ورته څه پتا و لیکن چې کله هغه سره وفات شو مردار شو نو زوی هغه او نبی علیہ السلام ته زما پلار وفات شو لہذا مال خپل کمیس راکا قربان د محمد رسول الله نشم د محمد رسول الله دومره عجیب اخلاق دومره عجیب اخلاق زما د قسم چې خدای مکه ستا په خزه یو صلی تهمت لګي خدای مکه ستا د خزه د پلان کې سره د څه چل کړه ته به پری دی اس کله نه پری دی چې ترسو دی اوس خو کلاشن کوټ ته چې سم بخای دی پکې نه ویالي لیکن دغه بدبخت د نور دی د محمد رسول الله په بیبي باندې او هغه بیبي چې هغه په لاسو او صاحب سره د نور بیبيانو ممتاز ده په هغه بیبي باندې د زنا تهمت ولګو او دا ویلي وې دې په پلان کې غزا کې د پلان کې سره نعوذ بالله من ذلک دا څه چل شوی دی محمد رسول الله دومره غمجن چې نبی رسول الله بکور ته راغی او جړل دی حضرت عائشہ رضی الله عنها په جړا او اخر کوي د الله رسول الله خبر مو سره حضور علیہ السلام نه کوي یا دومره محبت ته چې پیغمبر علیہ السلام بکور ته راغی حضرت عائشہ ته عائشہ تاو اوس کلی او اوس کلی د الله رسول په کمزه د خلیفه وا د الله رسول په جان کې په دې زبان د خلیفه وا حضور علیہ السلام د دقه مالم را چې زم په خله کې دم دومره مینه وا چې حضور علیہ السلام ورته حمیرا و د مینه موږ ورته په پښتو کې مو سوربګه حمیرا دا زما هغه بیبی ده دې بیبی چې الله کوم علم ورکړي په تمامه مدینه کې 49 صحابه د فتوی ورکون کې اهلو په هغه 49 کې 14 صحابه 14 مفتیان دسو چې هغه ممتازو په هغه 14 کې بیا شپږ داسو چې هغه ممتازو په هغه شپږ کې یو حضرت عائشہ وا چې دغه فتوا ورکړه حضور اسلام به بالکل ټیک تا هغه بیبي باندې دغه بدبخت تهمت ولګاو حضرت عائشہ په کور کې جلل پلار حضور علیہ السلام ته مخامخ کېدل نشو چې زما لور دسي لیکن حضرت عائشہ ته چې بچاوي ابا غل ناستوا ماشومه جلل به خدا سے به جلل حضور علیہ السلام په کور کې جلل صحابه به خبر وکړي حضور علیہ السلام به جواب مشور کوله ولید دومره لوی سردار د محمد رسول الله بيبي او منافقان په تهمت لګول هغه خو جوړ شو تاسو ویني تاسو د دې سړي په سر روان چې دا بيبي نعوذ بالله دسي دا هغه بدبخت سازش لیکن محمد رسول الله به ارسوي زما ته الله زما د بيبي که زما بيبي پاکي ما ته الله بیان راوړي او که زما بيبي کې نعوذ بالله دسي سو ما ته الله وي او یو ورځ نو ادونه دون یاشت حضور علیہ السلام داسې وجلل چې ډوډۍ به خورا قسم دې په نبی علیہ السلام خدا سي حالت د دینه محکم راغلو چې د حضور علیہ السلام یونه د حضور علیہ السلام دومره د ابي لهب په دوه ځامنو باندې وعده او دغه بدبختو د حضور علیہ السلام لونه طلاق ورکو په حضور علیہ السلام خو هغه وخت دا حل راغلو لیکن محمد رسول الله باندې ډیر وخت بیا دا راغی قسم دې تاریخ لیکلی صحابه کرامو د خو څه ډوډۍ خورلې یو صحابي مجال نشته چې هغه داسې زما پیغمبر دې ځای
زما پیغمبر د ډوډۍ نه خوري زما ډوډۍ خورم حضرت عمر باندې وړاندې اوچته کړه په کور کې او چې کله به خلونه وړه حضور علیه السلام بیبي ور یاد شو او په دې نیت ته چې کاش کله به زما په دې خو چې د الله رسول حکم وکړي دوه میاشتې چا ډوډۍ نشو خوړلی داسې غم په حضور علیه السلام او په صحابه راغلو لیکن دغه بدبخت دغه محمد رسول الله مات نکو هغه خو په خپل سازش کې کامیاب شو دغه سازش شو الله دومره غیرت کړی چې الله آیاتونه راولېږل په سورې نور کې دوه رکوع راولېږل اے پیغمبره دا بدبخت کافران دي دا ازلی بدبخت دي ته زه هدایت نکوم دي زما د پیغمبر په دې باندې تهمت لګولې الله دوه رکوع راولېږل او یو آیات نو دوه رکوع د دې مبارک چې ستاده دي پاکه ده الله وی تاسو په دنیا کې د چا باندې یقین کوئ او چا باندې نه کوئ زه د اسمان نه کوي کوم چې ستاسو دی پاکه دا بدبخت دروم وي حضور علیه السلام راغی د ابوبکر صدیق ځکه بیبي خو دلته وه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي ما کړ حضور علیه السلام راغی دومره مینه وه او چې کله به حضور علیه السلام راغی عائشه رضی الله عنها وی ما ته به کتل و چې کله د ما ورته وکتل حضور علیه السلام د سترګې ښکته کړې ځکه دا خلک خبرې دي د هغې د صفایي د غصه په کار دي که نه لیکن په کوم ورځ چې حضور علیه السلام راغی وایي زما کرامه ورته حضور علیه السلام خوشحاله و او وایي ما ته وایي چې مبارک شه او بیا چې د هغې د خوشحالۍ کوم انداز و هغه چاته د بیان نه دی عائشہ رضی الله عنها ته د الله رسول ما خو ته ویلی چې ګره زه پاکم زما پاکی ما ویلی چې زما پاکی به زما رب را لېږي زما دا د بیمانه سړي کار دی دا د ایماندار سړي کار نه دی لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه د مخې ته راغی او چې څنګه زوی راغی خپل کمیس ورته ویستو په خپل ځان بربند کېنو صرف لاندې والی او دا والی دا د پلار له اوسه داسې به څوک وکړي مړه او بیا یو جنازې ته ودرېږي حضرت عمر رضی الله عنه هغه د لمن نه رانیسي د الله رسوله مه کوه دا بدبخت دی دا پلانکې دی اوس به د جنازې په مخ کې ته یو سړي ته داسې ووایې اوس د مرګ وخت دی ټول هر څه ولاړ دي د جنازې په نوم د یو سړي پلار مړی سور کافر قسم دی د خلکو په ځمکو قبضې کړي بدبخته او سره د ټولو هر څه سره لاړ شي او مولا صاحب وایي دا ډېر ښه سړی نه و دا زري بدبخته و دا مردار دا ټول خلک پېژني لیکن د هغې باوجود عمر رضی الله عنه دا ټول ولاړ دی د ټولو ته دغه فاسق دی دا منافق دی دا کافر دی د الله رسوله مه کوه د جنازه پیغمبر علیه السلام ته ما ته الله دا نه دی ویلي چې ته مه کوه خو د عمر غیرت دومره جوش کې راغی چې الله د دغه نه پس آیاتونه راولېږل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ای زما پیغمبره زما د عمر جوش دومره سیوا دی که آینده کوم منافق مړ شو په هغه به قطعا جنازه نه کې او الله وایي که ته په اویا جنازو کې بین نه بخل دا بدبخته دا هغه حضور علیه السلام هغې له مال څه ورکړه پیغمبر علیه السلام دا خداوی د خبرې مقصد مې دا دی تهمتونه نه خو څوک پاتې کېږي نه تهمتونه خو د چا سره څه نه کوي ته به څومره تهمتونه ولګې لیکن لاندې د هغه حشر څنګه دی بعضې صحابو په خوب کې لیدلی د هغه چې کوم حشر و هغه د بیان نه دی ته به په دې دنیا کې د خپل لیډر دپاره چغې وې او د خپل لیډر دپاره به ډېر معزز خلک هغه د خپلو خپو لاندې راولي لیکن قیامت کې به دغه لیډر او دا به تا هېڅکله د دې نه نشي بچ کولی